बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीएसटी, टीटी, डीएमसीटी और एसएसटी रिलेटेड टेस्टونو کې زیاتر ټینسز نه هم کوېسچنې راځي. نو موږ نن چې بیسک ټینسز دي هغه لږ ډسکس کوو چې هغې نه څنګه ټایپ کوېسچنې راتلی شي. نو اول موږ سټارټ کړو چې ټینس وایي څه ته. ټینس زمانې ته وایي. زمانې څه مطلب لکه څنګه چې زموږ دا ژوند روان دی، نننۍ ورځ ده. نو نن زه څه کارونه کومه، فار اګزامپل زه ویمه چې زه جومات ته روان یم، زه روټۍ خورم، زه سکول ته ځم، یا په پرونۍ زمانه یا کوم چې پریویس تېره شوې ده، زه ویمه چې زه پرون جومات ته تللی وم، زه پرون سکول ته تللی وم، ما پرون روټۍ خوړلې وه. یا راتلونکې زمانه ده چې زه به سبا سکول ته ځم، زه به سبا بازار ته ځم، زه به سبا پېښور ته ځم. نو دا راتلونکې زمانه شوه. نو ټینس بیسیکلي زمانې ته وایي. نو درې ټایپ زمانې دي زموږ سره. یو پریزنټ دی، کوم چې اوسنی دی، لکه زه اوس تاسو ته ټینسونه ښیم، دا پریزنټ ټینس دی. بیا پاست ټینس دی. نو پاست ټینس مطلب دا چې کله اوس نه چې کوم وخت تیر شو نو دې ته پاست وایي. لکه سهارنی وخت چې زه اوس غرمه کې یم، نو چې زه ویمه چې سهار ما دا کار کړی نو دا پاست دی. یا پرون ما دا کار کړی نو دا پاست دی. یا کال مخکې مونږ دا چل کړی نو دا پاست دی. فیوچر تھرډ دی، هغې مطلب دا شو چې راتلونکی. لکه زه اوس فار اګزامپل دا د غرمې ټایم دی، زه یم چې د مازدیګرې به زه ګراونډ ته ځم، یا د ماښام به زه بازار ته ځم، یا د شپې به زه اوده کېږم. نو دا فیوچر ټینس دی، راتلونکی وخت. اوس په دې ټولو ټینسونو کې بیا څلور پارټس دي. نو هغه پریزنټ دپاره چې کوم ټولو دپاره یو شان دي. نو پریزنټ دپاره چې کوم دی نو انډیفینټ ټینس، کنټینیوس ټینس، پرفیکټ ټینس، پرفیکټ کنټینیوس ټینس دی. سیملرلی پاست دپاره هم څلور دي: انډیفینټ ټینس، کنټینیوس ټینس، پرفیکټ ټینس او پرفیکټ کنټینیوس ټینس. او همدغه شان د فیوچر دپاره هم دا څلور دي. نو دا به ون بای ون اوس موږ ډسکس کوو چې د دې نه به څنګه ټایپ کوېسچن راځي تاسو ته. د رولز سټارټلو موږ د پریزنټ انډیفینټ ټینس نه. نو ګوره اردو کې چې د کومو جملو په اخره کې تا ہے، تی ہے، تے ہے دا راشي، د دې مطلب دا دی چې دا پریزنټ انډیفینټ ټینس دی. د اردو سره خیر زموږ ډېر کار دلته د ټیسټونو ریلیټډ نشته، خو بیا هم تاسو په دې ځان پوهه کوئ. لکه تاسو ته چې راشي اردو کې وہ جاتا ہے، وہ جاتی ہے، وہ کانا کاتا ہے، وہ کانا کاتی ہے، علی صاحب کاتا ہے. نو دا ټول پریزنټ انډیفینټ ټینسونه دي اردو کې. اوس موږ راځو د دې انګلیش رولز طرف ته. نو دلته موږ ته پته ده چې په هر یو ټینس کې به خامخا څه نه څه هیلپینګ ورب وي. مین ورب به وي، ورب ایکشن ته وایي. نو د ایکشن سره د ورب سره چې کم هیلپینګ ورب یوز کیږي، لکه فار ایگزامپل څه ټینسونو کې به هیز هیو یوز کیږي، څه کې به از آر ایم یوز کیږي، څه کې به هیز بین هیو بین یوز کیږي، څه کې به واز ور یوز کیږي. نو دغې ته هیلپینګ ورب وایي چې د مین ورب سره ستاسو مدد کوونکی. نو سمپل سینټنسز کې به په پریزنټ انډیفینټ کې هیلپینګ ورب نه وي. دلته به سمپل ورب وي، هیلپینګ ورب به دلته نه وي. بیا د دې ورب به کم فارم راځي. نو دلته به فرست فارم آف دی ورب یوز کیږي. په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې به اولنی فارم آف ورب یوز کیږي. لکه د ورب موږ سره درې فارمز دي: پریزنټ، پاست او پاست پارټیسیپل. لکه گو، وینٹ، گان. نو دلته به گو یوز کیږي. بیا بل تھرډ رول دی او دا ډېر امپورټنټ رول دی. دلته به اوس موږ خو د فرست فارم آف ورب لګو، خو بیا چې کله موږ سره سبجیکټ دی، کار کوونکی چې کوم دی، نو هغې کې به که هغه چېرته هی یا شي یا اټ وي یا سینګولر ناون مطلب یو سنګل نیم وي، نو هغې کې به بیا موږ د ورب سره د ایس یا د ای ایس ایډیشن کوو. بس سمپل دا رولز دي. لکه فرست فارم آف دی ورب لګو، گو لګو. نو چې کله هی سره راشي گو، نو موږ به گوز لګو. که شي سره راشي نو موږ به گوز لګو، د ای ایس اضافه به کوو. که دغه شان د اټ سره یو څیز راشي، لکه موږ چې باران دی نو اټ رینس، نو ایس په آخره کې ولګو. که بیا موږ وایو چې لکه سینګولر ناون دی، علی دی، احمد دی، عظما د سارا ده، نو عظما گوز، نو گو سره به ای ایس ایډ کو. اوس موږ راځو
څه اگزامپلز کو په دې باندې، لکه ګوره I go to school. نو ګوره فرست فارم اف دی ورب ولګېدو، I سبجیکټ دی، go چې دی نو هغه تاسو سره مین ورب دی، to چې دی پریپوزیشن دی، او school چې دی نو هغه آبجیکټ دی. دلته اوس وګورئ I go to school هیڅ هم موږ سره هیلپینګ ورب نشته. سیمیلرلی we go to school I we you they پلورل ناون دی کې بس سمپل بس فرست فارم ولګو، اس یا ایس به دلته نه لګو. we go to school they go to school you go to school دا خو سمپل شو. اوس ګوره he دی نو he goes to school سمپل د go سره موږ ای اس ایډیشن وکړو. نو دلته به د he she it او سینګولر ناون کې به تاسو د اس یا د ای اس اضافه کوئ د ورب سره، د مین ورب سره. she goes to school Ali goes to school او بیا چې کله Ali یو نوم نو goes to school شو، خو چې دوه نومونه شو نو پلورل ناون شو. نو پلورل ناون کې به اس یا ایس نه لګوي، نو Ali and Ahmed go to school. نو تاسو به اوس دې دغه دا رولز زده کوئ، صرف دې کې فرست فارم اف دی ورب تاسو زده کوئ او د he she it او سینګولر ناون کې به د ورب کې د اس یا د ای اس اضافه کیږي. اوس موږ نیگیټیو سنټنسز ته راځو. نو موږ په سمپل سنټنسز کې ووایو چې هغې کې هیلپینګ ورب نشته، خو په نیگیټیو سنټنسز کې به هیلپینګ ورب وي. دلته هیلپینګ ورب به ډو ناٹ یا ډز ناٹ موږ یوز کوو. مینز زموږ چې کوم سبجیکټ دی د هغې نه پس به موږ ډو ناٹ یا ډز ناٹ لګو. لکه فار ایگزامپل he does not go to school they do not go to school. اوس ډو ناٹ به د چا سره راځي او ډز ناٹ به د چا سره راځي. نو سمپلی تاسو وګورئ چې دلته بس ډو ناٹ هیلپینګ ورب دی، خو ځان ته یې رایاد کړئ چې د he she it او سینګولر ناون کې به د ورب سره مونږه اس یا ای اس اضافه کوله. نو اوس ډو ناٹ د ټولو سره لګي، خو چې د چا سره he she it او سینګولر ناون مینز د هغو سره چې هغه ای اس اضافه مونږ کړی و هغه ای اس په دالته نه مونږ راوالو او د ډو سره به یې دلته ولګو، نو د هغې نه به جوړ شي ډز ناٹ. بس سمپلی دا تاسو ځان ذهن کې یاد کړئ چې د he she it او سینګولر ناون کې به مونږ ډز ناٹ لګو او بیا به هیلپینګ کوم چې ورب دی هغې کې به د اس یا ایس اضافه نه کوو. نو تاسو وګورئ چې د he she it سینګولر ناون که مونږ سره دا سبجیکټ وي نو د دې نه پس به مونږ سره راځي ډز ناٹ، he does not او بیا به د ورب فرست فارم به لګي، یا به دلته go لګي یا به دلته ایټ لګي، مینس چې کوم فرست فارم دی او هغه اس یا ای اس اضافه چې وه هغه دلته د هیلپینګ ورب لراله نو ډو چې دی نو هغه د دې نه ډز جوړ کړو. او بیا سمپل آی وی یو دی د هغې کې به مونږ ډو ناٹ لګو بیا به د ورب فرست فارم به لګو. بس سمپل تاسو ډو ناٹ یاد کړئ ډز ناٹ یاد کړئ. کوم چې اس یا ای اس والا ګروپ و he she it او سینګولر ناون هغې کې به ډز ناٹ راځي، خو دا یاد ساتئ چې د ورب هغه کم اس یا ای اس په مونږ لګو دلته به نه لګو. او بل دا تاسو ذهن کې یاد وساتئ چې پریزنټ انډیفینټ ټینس او پاسټ انډیفینټ ټینس دا د رولز په لحاظ لګران ټینسونه دي. باقي کم چې 10 ټینسونه دي هغه بالکل د ټول د یو بل په شان دي، ډېر زیات ایزي دي. صرف تاسو پریزنټ او پاسټ چې دی لږ یاد کړئ چې په دې کې څه رولز دي، نور ټول ټینسونه ډېر اسان دي، یا به تاسو ته پخپله بیا یاد شي. اوکې اوس د دې مونږ راځو سنټنسز ته. نو مونږ ویلو چې آی ګو ټو سکول، نو دلته به آی ډو ناٹ ګو ټو سکول، زه سکول ته نه ځم. نو آی او وی یو دی او پلورل ناون دی کې به سمپل ډو ناٹ راځي. وی ډو ناٹ ګو ټو سکول یو ډو ناٹ ګو ټو سکول. اوس ډز والا ګروپ چې دی he she it او سینګولر ناون هغې کې به ډز ناٹ راځي او بیا به he does not go to school او بیا وګورئ نو مخکې به goes و he goes to school نو هغه ای اس چې دی نو هغه ډو له راغی نو ډز یې جوړ کړو. نو he does not go to school she does not go to school Ali does not go to school. ښه جي اوس موږ راځو انټراګیټیو سنټنسز ته. نو ګوره انټراګیټیو سنټنسز کې سمپل که تاسو په نیګیټیو پوه شوي یئ چې په نیګیټیو کې څه رولز دي نو انټراګیټیو بالکل ایزي دي. اوس هغې کې مونږ ډز ناٹ یا ډو ناٹ لګو نو سمپل د هغې نه به هغه ډو یا ډز راواخلو او هغه به د سبجیکټ نه مخکې ولګو. نو ډو اوس تاسو ته پته چې چا سره راځي او ډز د چا سره راځي، نو سمپل به دلته ډو یا ډز به د سبجیکټ نه مخکې ولګو او بیا به د جملې په اخره کې به ساین اپ انټاروګیشن مینس سوالیه نشان ولګو. بس سمپل دا رولز دي.
نو اوس ګوره د دې تاسو سنټنس سټرکچر به څنګه وي ډز نه پس بیا سبجیکټ دی نو سبجیکټ څوک دی هی شي اټ یا سینګولر ناون او بیا به د ورب فرست فارم به وي بیا به آبجیکټ وي بیا به آخره کې سوالیه نشانی نو ډز به د هی شي اټ او سینګولر ناون نه مخکې لګي او ډو به د آی وی یو دی او پلورل ناون نه مخکې لګي نو د دې جملې به څنګه وي لکه مونږ چې څنګه وی آی وی یو دی کې به څه لګي ډو به ترې مخکې لګي نو ګوره ډو آی ګو ټو سکول ډو وی ګو ټو سکول ډو یو ګو ټو سکول او کوم چې بیا هی شي اټ او سینګولر ناون والا ګروپ دي نو هغې کې به مونږ ډز لګو نو ډز هی ګو ټو سکول ډز شي ګو ټو سکول او ډز علي ګو ټو سکول نو دا سمپل رولز د انټراګیټیو سنټنسز د نیګیټیو سنټنسز او کوم چې سمپل سنټنسز دي نو ګوره دلته څه خلاصه یې دا ده چې په سمپل کې مونږ سره هیلپینګ ورب نشته د هی شي اټ او سینګولر ناون کې به د ورب سره د اس یا ای اس اضافه کو خو ورب به فرست فارم به لګي بیا نیگیټیو کې به د کوم چې د اس یا ای اس والا ګروپ و هی شي اټ او سینګولر ناون آی کې به ډز ناٹ لګي د سبجیکټ نه پس او کوم چې دا بل ګروپ ته آی وی یو دی نو آی کې به ډو ناٹ لګي د سبجیکټ نه پس او انټراګیټیو سنټنسز کې به صحیح چې ډو یا ډز به مونږ د جملې نه مخکې لګو د جملې په سٹارټ کې به لګو یا د سبجیکټ نه به مخکې لګو او اخره کې به مونږ سره څه راځي ساين اف انټروګیشن انډیفینټ نه پس اوس مونږ پریزنٹ کنټینیوس ټینس ته راځو نو پریزنٹ کنټینیوس ٹینس اردو پہچان دا دی چې د جملې په آخره کې به رہا ہے رہی ہے رہے ہیں رہا ہوں دا به راځي لکه وہ جا رہا ہے عظما کانا کا رہی ہے نو دا مونږ سره کنټینیوس ټینس دی اوس په انډیفینټ ټینس کې مونږ سره سمپل سنټنسز کې هیلپینګ ورب نه و خو دې کې به هیلپینګ وربز یوز کیږي په پریزنٹ کنټینیوس ټینس کې دې نه پس چې کوم ټینسز دي سوای د پاست سمپل نه په ټولو کې به هیلپینګ وربز یوز کیږي نو دلته هیلپینګ وربز چې دی هغه از آر ام دی اوس اس چې دی هغه د هی شي اټ او سینګولر ناون سره یوز کیږي نو ګوره لږ ذهن کې تاسو پریزنٹ انډیفینټ رایات کې یای کې موږ سره به د ورب کې د اس یا ای اضافه کېده د چا سره د هی شي اټ او سینګولر ناون نو دا خبره تاسو نوٹ کړئ چې دا هی شي اټ سینګولر ناون دا به هر ځای کې یو ګروپ وي د دې سره به یو هیلپینګ ورب راځي په هر یو ټینس کې نو دا به ځان له یو ګروپ وي هی شي اټ او سینګولر ناون چې دی دا به ځان له یو ګروپ وي اوس آر به د چا سره راځي نو د وی یو دی او پلورل ناون دا بل یو ګروپ دی خو دا ګروپ په کله کله چینج کیږي هم سرټنسونو کې به دا چینج کیږي او زیاتره فیوچر کې به دا چینج کیږي نو وی یو دی پلورل ناون دا ځان له یو ګروپ دی دې سره آی هم په سزیونو کې راځي او سزیونو کې نه راځي نو آی سره چې دی دلته به ام راځي بس صرف آی سره به ام راځي دا تاسو ته پته ده چې د آی سره موږ زیاتر ام یوز کوو نو دا درې ګروپس راغلو او دا هیلپینګ وربز د دې ګروپ سره یوز کیږي اوس یو بل امپورټنٹ خبره په دې ټینس کې به فرست فارم اف دی ورب راځي او د هغې سره به د آی ان جی اضافه کیږي او اوس تاسو ته بل یو امپورټنٹ خبره کوم او ډېر چې تاسو له به هیلپ درکوي په ټولو ټینسونو کې چې کوم ځای هم تاسو کنټینیوس لفظ ولیدو present continuous present perfect continuous past continuous past perfect continuous future continuous future perfect continuous نو چې continuous لفظ تاسو چرته هم ولیدو هلته به first form of the verb راځي او د هغې سره به ing راځي لکه go نو going eat نو eating بس که د پریزنٹ په د پرفیکټ سره کنټینیوس که ساده کنټینیوس بس چې کوم ځای هم کنټینیوس لفظ و هلته فرست فارم لګوئ او آی ان جی لګوئ دا تاسو یاد ساتئ اوس مونږ راځو سمپل سنټنسز ته اوس ګوره مونږ ویل چې د آی سره به ام راځي نو ګوره آی ام ایټینګ نو د ایټ نه مخکې چې کوم ورب راغی هیلپینګ ورب نو هغه ام دی نو آی ام ایټ نو ایټینګ ان ایپل بس سمپل تاسو هیلپینګ ورب لګوئ ورب سره بیا فرست فارم لګوئ آی ان جی لګوئ آی ایم ایټینګ ان ایپل د هی والا ګروپ سره به از راځي نو هی از ایټینګ ان ایپل شی از ایټینګ ان ایپل علی از ایټینګ ان ایپل ښه جي اوس راځو موږ د بل ګروپ ته نو یو آر ایټینګ ان ایپل وی آر ایټینګ ان ایپل دے آر ایټینګ ان ایپل
نو بس سمپل سنټنسز شو چې د آی سره به ام راځي. آی ایم ګوینګ ټو سکول. د هی شي اټ سره به از راځي. هی از ګوینګ ټو سکول. د وی یو دی او پلورل ناون سره به آر راځي. علي and احمد آر ګوینګ ټو سکول. نو بس سمپل دی چې فرست فارم اف دی ورب with آی ان جی او بیا هیلپینګ ورب از آر ام. خو چې په پریزنټ انډیفینټ کې ما تاسو ته ویلو چې پریزنټ انډیفینټ او پاست انډیفینټ د ټولو نه ګران ټینسونه دي. اوس ګوره پریزنټ کنټینیوس ټینس مونږ زده کو سمپل چې سمپل تاسو زده کو نو نیگیټیو بالکل ایزی دي. ګوره از آر ام هیلپینګ ورب دی بس هغې نه پس ناٹ لګوي تاسو سره به نیگیټیو سنټنسز راځي. نو دلته به صرف از ناٹ آر ناٹ یا ام ناٹ د سبجیکټ نه پس ولګوئ ستاسو سره به نیگیټیو جوړ شي. د جملې سټرکچر به څنګه وي لکه هی شیډ سنګولر ناون والا ګروپ چې دی نو هغې کې به از ناٹ پلس فرست فارم اف دی ورب او آی ان جی او آبجیکټ لکه هی از ګوینګ ټو سکول هی از ناٹ ګوینګ ټو سکول خبره ختمه. بیا دا بل ګروپ دپاره به څه شي وی آر ناٹ ګوینګ ټو سکول. وی یو دی پلورل ناون دی د هغې نه پس به آر ناٹ ولګي فرست فارم اف د ورب ود آی ان جی به ولګي او بیا به آبجیکټ ولګي. او ترډ ګروپ کم چې آی وال دی نو آی ایم ناٹ ګوینګ ټو سکول نو آی ایم ناٹ فرست فارم اف د ورب ود آی ان جی او آبجیکټ. سمپل سنټنسز باندې که تاسو پوهې په رولز باندې به صرف ناٹ ورسره ایډ کړئ د هیلپینګ ورب نه پس تاسو سره به سنټنس جوړیږي. نو سنټنسز ته اوس موږ راځو. I am not going to school اقا رولز خو صرف not مونږ ایډ کو د هیلپینګ ورب نه پس. the we are not going to school, he is not going to school, she is not going to school, Ali is not going to school. بالکل simple rules دي. they are not going to school, you are not going to school. بس simple موږ څه وکړو د is are am نه پس موږ څه وکړو not مو لګو. سیمیلرلی په انټراګیټیو سنټنسز کې هم بالکل سمپل رولز دي. کوم چې ستاسو هغه هیلپینګ ورب دی از آر ام هغه د سبجیکټ نه مخکې ولګوئ یا یې د سنټنس په سټارټ کې ولګوئ. بس سمپل مخکې به مونږ د هی شي اټ نه سټارټ اخیستو اوس به مونږ د از آر ام نه سټارټ الو. هی از ګوینګ ټو سکول نو از هی ګوینګ ټو سکول. بس صرف هغه هیلپینګ ورب به مونږ سنټنس په سټارټ کې ولګو او د سنټنس په اخره کې به مونږ سوالیه نشان ولګو. نو جملې سټرکچر به څنګه شي چې از به مونږ د جملې سټارټ ته راولو د هغې نه پس به سبجیکټ ولګو بیا به فرست فارم اف د ورب ود آی ان جي پلس آبجیکټ. سیمیلرلی به د آر سره هم داسې شي او د ام سره به هم داسې شي. ټول هیلپینګ وربس چې دی هغه به د جملې په سټارټ کې ولګو. نو ګوره از سوري ام آی ګوینګ ټو سکول نو ام مونږ سټارټ کې ولګو او سمپل سو آی ام ګوینګ ټو سکول نو هغه ام مونږ راوستو د آی نه مونږ مخکې کو. نو we are going to school نو are we going to school. is he going to school. she is going to school نو is مو مخکې کو نو is she going to school. بیا Ali is going to school نو is Ali going to school. they are going to school نو are they going to school. you are going to school نو are you going to school. بس سمپل هغه is are am مو د جملې په سټارټ کې ولګو او په آخره کې مو ساين آف انټاروګیشن ولګو. دې ته به هم تاسو ګورئ اکثر به تاسو له کیدای شي څه آپشن کې درکړي چې ام آی ګوینګ ټو سکول آپشن ای درکړي تاسو ډایرکټ ټیک کړئ نه اخره کې به ساين اف انټاروګیشن ته ګورئ. مې بي هغه ام آی ګوینګ ټو سکول بیا ریپیټ کړي په آپشن ډي کې خو هغې سره به ساين اف انټاروګیشن لګولی هغه به مونږ اوس ام سی کیوز کې اخره کې وکړو بیا په هغې به مونږ پوهېږم خو ساين اف انټاروګیشن ته به ضرور ګورئ تاسو په انټراګیټیو سنټنسز کې. اوس موږ تھرډ ٹینس ته راځو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. د دې جملې په آخره کې به چکا ہے چکی ہے یا دیا ہے لیا ہے آخره کې یا الف پر راځي یا به چکا ہے چکی ہے. خیر دې سره زموږ کار نشته خو بهرحال اسیم تاسو ځان پوه کړئ لکه وہ جا چکا ہے یا وہ گیا ہے وہ جا چکی ہے وہ گئی ہے وہ کانا کا چکے ہیں نو دا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس دی. اوس په دې ټینس کې به هیلپینګ ورب موږ سره څه یوز کیږي یو به هیز او یو به هیو وي. هیز چې دی نو هغه به د هی شي اټ او سینګولر ناون چې کوم ګروپ دی کوم چې ما تاسو ته ویلي دا ځان له ګروپ دی د دې سره به یو هیلپینګ ورب راځي او هیو کوم چې پاتې شو آی وی یو دی پلورل ناون دې سره به هیو یوز کیږي. ښه جي پریزنټ پرفیکټ ټینس چې ما سټارټ کوم نو ما تاسو ته وی زه دریم ټینس سټارټ کوم یا دریم ټینس ته راځم. نو ګوره دریم نو کله چې هم ستاسو په هر یو ټینس کې دریم ټینس وي هغه پرفیکټ ټینس وي ساده پرفیکټ. نو تھرډ ټینس دی تھرډ فارم اف د ورب به یوز کیږي. نو دا تاسو سره یو امپورټنٹ خبره شوه هر یو ټینس کې پریزنٹ پرفیکټ پاست پرفیکټ فیوچر
perfect. देखिए बा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी, थर्ड वर्ब, थर्ड टेंस थे और थर्ड वर्ब به लगी. خو ګوره یاد ساتئ چې کله پرفیکٹ کنټینیوس وي نو ما تاسو وی چې کوم ځای کنټینیوس لفظ وي نو هلته به تاسو فرست فارم اف د ورب آی ان جی. ګوره دا ټینسونه ټول که تاسو لږ سوچ وکړئ د ټولو هیلپینګ وربس ما تاسو ته وویل سوای د انډیفینټ ما تاسو ته وویل چې انډیفینټ لږ ګران دي. نور چې کوم ځای هم ګوره دویم ټینس او څلورم ټینس کنټینیوس او پرفیکٹ کنټینیوس هغې کې به فرست فارم اف د ورب ود آی ان جی راځي او کوم چې تھرډ ټینس دی ساده پرفیکٹ دریم ټینس present perfect past perfect future perfect هغې کې به تھرډ فارم اف د ورب لګي تھرډ ټینس دی تھرډ فارم اف د ورب به لګي بس سمپل دا رولز دي has have به لګي helping verb او third form به لګي نو لکه he has eaten an apple نو بس ساده مونږ جملو ته راځو I have eaten an apple نو ګوره I سره مو have لګو third form of the verb مو لګو بیا you have eaten an apple نو you سره have لګیدو third form of the verb we have eaten an apple نو eaten third form شو د we سره have راځي دغه شانتي د he she it او singular noun والے کې بس راځي نو he has eaten an apple she has eaten an apple Ali has eaten an apple he she it او singular noun دی کې بس راځي third has به راځي او بیا به third form of the verb راځي they have eaten an apple نو they سره به have راځي که چېرته موږ سره plural names راشي نو Ali and Kashif have eaten an apple بس simple third form of the verb او has یا have به د subject نه پس لګو یا د helping verb نه مخکې به لګو. اوس موږ نیگیټیو سنټنسز ته راځو نو نیگیټیو سنټنسز ډیر زیات ایزی دي بس صرف د هیلپینګ ورب نه پس تاسو د ناٹ ایډیشن وکړئ نو څه بشي هیز ناٹ بشي یا هیو ناٹ بشي بس سمپل د هیز یا د هیو نه پس تاسو ناٹ ولګوئ نو نیگیټیو سنټنس به جوړ شي جملې سټرکچر به څه شي هی شیټ یا سنګولر ناون کې به د هغې نه پس په هیز ناٹ ولګي اقا تھرډ فارم به ولګي اقا آبجیکټ سیمیلرلی هغه بل ګروپ کې به هیو ناٹ شي اقا تھرډ فارم او هغه آبجیکټ نو سنټنسز به څنګه وي اول به مونږ وی چې I have gone to school اوس به دلته وایو I have not gone to school मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँ we have not gone to school he has not gone to school د he سره به has راځي she سره به هم has راځي نو she has not gone to school Ali has not gone to school او بیا چې کله plural noun شي دوه نومونه شي درې نومونه شي نو Ali and Arshad have not gone to school دلته به څه راځي have not به راځي similarly they have not gone to school ځکه چې they سره you سره they سره به موږ سره څه راځي have به راځي او similarly you have not gone to school نو دا سمپل نیگیټیو سنټنسز وو انټراګیټیو دپاره هم بالکل سمپل رولز دي کوم چې هیلپینګ وربز دي هغه به د جملې سټارټ ته راولئ نو هیز یا هیو به موږ د سبجیکټ نه مخکې ولګو یا د جملې په سټارټ کې به یې ولګو نو he has gone to school نو has he gone to school بیا اخر کې به تاسو ساين اف انټاروګیشن ضرور لګوئ سوالیه نشان به نه هیروئ جملې سټرکچر به څنګه شي هیو نه دا سوري هیز نو هیز نه پس چې کوم خپل ګروپ ته ابو لګوئ لکه هیز هی یا هیز شي یا هیز اټ او بیا به تھرډ فارم اف د ورب شي بیا به آبجیکټ شي او بیا به ساين اف انټاروګیشن شي سیمیلرلی آی وی یو دینه به مخکې هیو لګو تھرډ فارم به ولګو آبجیکټ به شي او بیا به ساين اف انټاروګیشن شي نو سمپل تاسو د دې سنټنسز ته وګورئ مونږ اول وی چې I have gone to school دلته به څه وایو have I gone to school have we gone to school has Ali gone to school مونږ به وی چې Ali has gone to school نو اوس په دلته څه شي has Ali gone to school has he gone to school has she gone to school have you gone to school ځکه چې دا you سره به have راځي او have they gone to school have Ali and Ahmed gone to school نو ګورم plural nouns دی Ali او احمد یا Ali او امجد د هغې نه به مخکې مونږ څه لګو have به ترې لګو انټراګیټیو کې به سمپل څه وګورو has have به د جملې په سټارټ کې ولګو هغه سمپل سنټنس ته خو په سټارټ کې به هیلپینګ ورب ولګو او په آخره کې به ساين اف انټاروګیشن اوس د پریزنٹ لاست ټینس ته راځو پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس نو په اردو کې دې پہچان دا دی چې جملې په آخره کې به سہ رہا ہے سہ رہے ہیں سہ رہی ہے دا راځي یا د وخت سره به رہا ہے رہی ہے رہے ہے راشي لکه وہ صبح سے گا رہی ہے وہ صبح سے
काम कर रहा है. نو دا څه شو؟ سے کر رہا ہے، سے گا رہا ہے. نو دا مونږ سره پرفیکٹ کنټینیوس شو. ښه جي ضروري زموږ دپاره د انګلیش دي. نو دلته هیلپینګ ورب چې دی هغه هیز بین او هیو بین دی. اوس دلته بل یو امپورټنټ خبره راغله. ګوره کنټینیوس راغی، نو کنټینیوس چې راغی نو د دې د کنټینیوس نه هغه فرست فارم اف د ورب پلس آی ان جي هغه یې ترې راواغستو. خو دې سره مخکې پرفیکټ هم راغی. نو ګوره پرفیکټ کې مونږ سره هیلپینګ ورب چې و هغه هیز او هیو و. نو د پرفیکټ نه د هیز هیو هیلپینګ ورب راواغستو. په هر یو پرفیکټ کنټینیوس کې به مونږه هیلپینګ ورب د پرفیکټ لګو او ورسره اخره کې به بین لګو. لکه دلته مونږ په پرفیکټ کې هیز او هیو او هیلپینګ ورب و، نو په پرفیکټ کنټینیوس کې به هیز بین او هیو بین وي. په پاست پرفیکټ کې به مونږ سره هیلپینګ ورب هیډ وي او په پاست پرفیکټ کنټینیوس کې به هیډ بین شي. دغه شانتې په فیوچر کې به شل هیو او ویل هیو وي. نو بیا به په پرفیکټ کنټینیوس کې به شل هیو بین ویل هیو بین بشي. بس سمپل تاسو وګورئ چې پرفیکټ کنټینیوس په څه وکړي، د خپل پرفیکټ والا هیلپینګ ورب به راواخلي او بین به ورسره ایډ کړي. نو دلته به هیلپینګ ورب شي هیز بین هیو بین. اوس هیز بین او هیو بین تاسو ته پته چې دا چا سره یوز کیږي؟ دا هی شي اټ سنګولر ناون چې کوم ګروپ دی هغې سره به هیز بین یوز کیږي او بل چې کوم ګروپ دی هغې سره به هیو بین یوز کیږي. ښه جي بیا هغه ما چې تاسو ته کله ویلو چې کله هم تاسو کنټینیوس لفظ وینئ هلته به فرست فارم اف دی ورب with ing راځي. لکه go نو going. څنګه چې سیکنډ ټینس و کنټینیوس هغې کې به going راتلو، he is going، he was going. سیمیلرلی دلته به هم going راځي، خو صرف هیلپینګ ورب به چینج وي. هلته is are am و دلته has been have been و. پلس دلته به د ټایم خبره هم وي، لکه وہ صبح سے گا رہا ہے یا وہ صبح سے کھا رہا ہے یا وہ صبح سے کھیل رہا ہے یا وہ 4 سالوں سے یہاں رہ رہا ہے. نو ګوره ټایم راځي، صبح سے 4 سالوں سے 3 घंटों سے پڑھ رہا ہے. نو چې دې کې به د ټایم خبره هم راځي پرفیکټ کنټینیوس کې. کله چې مونږ سره ټایم معلوم وي، لکه زه تاسو ته وایم چې میں صبح سے لیکچر بنا رہا ہوں، نو تاسو ته پته ولګېده چې صبح مونږ د کم صبح خبره کوو، نننۍ صبح. نو هغې سره به سینس لګي. چې کله ټایم معلوم وي، په دا زه سیکنډ سلایډ کې هم تاسو ته وایم خیر چې ټایم معلوم وي نو سینس به لګو. چې کله ټایم نہیں معلوم فار به لګو. که وہ 3 घंटों سے پڑھ رہا ہے نو د کمو 3 घंटों نه وایي، هغه 3 घंटे مونږ ته نه دي معلوم. وہ 3 سالوں سے یہاں رہ رہا ہے نو هغه 3 کاله مونږ ته نه دي معلوم، نو هلته به مونږ فار لګو، اف او آر. او سینس چې کله ټایم معلوم وي نو ګوره اول سینټنسز کو بیا لږ سینس او فار ته راځو چې سینس په چا سره لګي، فار په چا سره لګي. نو ګوره آی هیو بین، د آی کې سره به هیو بین راځي. ریډینګ ا ناول سینس مارنینګ، وخت معلوم دی نو سینس مارنینګ. وګورئ آی هیو بین راغی، ریډینګ نو آی ان جي ایډ مو کو. سیمیلرلی یو هیو بین ریډینګ ا ناول سینس 2 o'clock. ګوره 2 بجو زه تاته یم د 2 بجو نه ناول ګورو، نو هغه هم تاسو ته معلوم ټایم دی. 2 بجې مونږ ته معلوم وي چې د غرمې ټایم، د غرمې نه پس د څه کوو، ناول یې کتو. بیا تاسو وګورئ وی هیو بین ریډینګ ا ناول فار 2 hours. مونږ د 2 घंटों نه ناول ریډ کوو، نو د کومو 2 घंटों نه هغه مونږ ته نه دی معلوم. سیمیلرلی دې خوا وګورئ چې هی هیز بین ریډینګ ا ناول سینس ایونینګ، وایي هغه د ماښام نه ناول پړاوه هو. نو اوس ماښام هم مونږ ته پته چې ماښام نه، لکه فار ایگزامپل ماسخوتن یې تاسو ته څوک ووایي چې هغه څه کول، نو تاسو ورته وایي چې هغه هی هیز بین ریډینګ ا ناول سینس ایونینګ، چې د ماښام نه هغه څه کوو، ناول یې ریډ کوو لګیا وه. نو دا مونږ سره څه شو، پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې به سینس آف د فار خیال به تاسو ساتئ. دې جملې ته وګورئ علي هیز بین ریډینګ ا ناول فار 4 days. نو ګوره د 4 ورځو نه ناول ګوري، خو کمې 4 ورځې دي، نومونه د هغه 4 ورځو نشته چې منډے ټیوزډے وینسډے تھرسډے یادې، کمې ورځې یادې. نو چې نه دي معلومې نو بیا به تاسو فار لګوئ. نو د سینس او د فار نم کیدای شي تاسو ته ایم سی کیوز راشي. ښه جي اوس په سینس کم ځای لګو، فار به کم ځای لګو. نو ګوره چې کم مونږ سره ان نون ټایم یې هلته به فار لګو، کم چې نون ټایم یې هلته به سینس لګو. لکه فار وګورئ فار 2 years، نو کم 2 years دي نه دي معلوم. فار 2 hours، فار ان آر دا نه دي معلوم. فار 4 weeks، فار ا شارټ ټایم، فار مینی years.
نو دا مونږ ته نه دي معلوم، دلته مونږ فار لګو. سمپلی دا تاسو ځان سره یاد کړئ. که چاته تاسو ته آورز رالو، ویکس رالو، شارټ ټایم رالو، many years رالو، 2 years رالو، 2 minutes رالو، 30 seconds رالو، د ټایم داسې دغه چې هغه unknown او فکس نه و، نو هغې سره به فار راځي، یا فار 4 years، فار many years، نو داسې ټایپ. بیا سنس چې کله مونږ سره معلومي، لکه هغه دلته اوسیږي د 1977 نه، نو سنس 1977 تاسو ته معلوم دی. بیا که د منت نوم راشي، د ډے نوم راشي، نو سنس مارچ، سنس سنس اپریل، نو دا ټول څه دي مونږ سره معلوم ټایم دی. سنس 1 o'clock، نو 1 o'clock د یوې بجې نه لګیا دی. ګوره دلته وګورئ د یوې غنټې نه لګیا دی، خو د هغه غنټه مونږ ته نه ده معلوم چې کله په 1 بجه، په 2 بجې، په 3 بجې د کله دا کار کوو. او دلته وګورئ په سنس کې، نو دا مونږ ته معلوم دي چې 1 o'clock، 2 o'clock، یا سنس عید، سنس کرسمس، هر څه شو ای سره به مونږ سنس لګو. بیا یسټرډے، نو دا مونږ ته معلومه ده چې د پرون نه، نو پرون نه یا سبا به دی دا کار کوي، یا پرون د دا کار کړو، نو سنس یسټرډے. یا سنس آی واز 10 years old، نو چې تاسو ته څوک وایي چې زه، لکه زما عمر دا دی چې زه 10 کالو نه زه دلته نه اوسېدم، نو دې سره به هم سنس لګي، دا مونږ ته نون ټایم دی. نو دا د سنس او د فارو د دې نه به هم خامخا تاسو ته څه ناڅه ایم سی کیوز یو یا دوه به ترې راځي چې کوم ځای سنس لګي، کوم ځای فار لګي. اوس د دې ټینس نیگیټیو سنټنسز ته راځو. نو نیگیټیو سنټنسز د دې لږ شانتي چینج دی. هغه چینج دا دی چې ناٹ په مونږ د دې هیلپینګ ورب په منځ کې لګو. لکه دلته هیلپینګ ورب دی هیز بین، نو راځي به هیز ناٹ بین یا هیو ناٹ بین. بس سمپل صرف دا یاد کړئ چې څنګه په پرفیکټ کې هیز ناٹ، نو دلته هم هیز ناٹ دی، نو هیز ناٹ بین، هیو ناٹ بین. صرف دا یادول دي په دې کې. لږ د دې نور ټینسونو نه په دې وجه مختلف دی چې دلته هیلپینګ ورب څه دی، هیز ناٹ بین یا هیو ناٹ بین په نیگیټیو کې. خجی سټرکچر به څنګه شي، نو هی شي اټ والا چې کوم ګروپ دی، نو هی هیز ناٹ بین او گوینګ فرست فارم اف دی ورب او آی ان جی، او بیا گوینګ ټو سکول، بیا سنس یا فار او ټایم، لکه سنس مارننګ یا فار 2 days یا فار 3 days. سیمیلرلی د آی وی یو د سره به سره شي هیو ناٹ بین او فرست فارم اف د ورب ود آی ان جی. نو سمپل سنټنسز به څنګه شي، څنګه چې موږ وی I have been reading a novel since morning، دلته به څه شي I have not been reading a novel since morning. Similarly you have not been reading a novel since 2 o'clock. بیا we have not been reading a novel for 2 hours. اوس دلته for 2 hours راغی، تاسو ته پته چې موږ ولې for ولګو. He has not been reading a novel since evening. Ali has not reading a novel for 4 days. نو سمپلی څه وکړئ has not been یا have not been، دا یاد ساتئ. اوس لاست کې انټراګیټیو سنټنسز ته راځو. نو انټراګیټیو کې به تاسو دلته څه کوئ چې که نیګیټیو باندې پوه شوي یې، نو انټراګیټیو کې به هم څه مسله نه وي. ګوره دلته هیز بین یا هیو بین هیلپینګ ورب دی، نو هغه هیز او هیو به موږ د سبجیکټ نه مخکې ولګو او بین به د سبجیکټ نه پس ولګو. لکه هیز شي بین، هیز هی بین، have we been، نو داسې به تاسو لګوئ. has been یا have been به ډایرکټ نه لګوئ. نو انټراګیټیو سنټنسز صرف لږ په دې باندې نیګیټیو او انټراګیټیو په دې پرفیکټ کنټینیوس کې لږ شان مسله یي، خو پریکټس سره به ټیک شي. بیا نو جملې سټرکچر به څنګه وي، has او بیا به هیلپینګ ورب وي، بیا به been وي، بیا به فرست فارم اف د ورب with ing object sense of for، نور به اقی او ساین اف انټاروګیشن دا به نه هیروئ. نو هی شي اټ سنګولر ناون نه به مخکې هیز ولګو او پس به دې بین ولګو. سیمیلرلی هیو به د جملې په سټارټ کې مخکې ولګو، د هغې نه پس په آی وی یو دی شي، بیا به بین شي، بیا به فرست فارم اف د ورب شي، بیا به نور هغه شان جمله شي. نو سنټنسز ته موږ راځو، بیا به تاسو پوه شئ. have I been reading a novel since morning، نو ګوره موږ به اول وی I have been reading a novel since morning. نو دلته موږ څه کوو، هغه هیو مې ورته راواخیستو، د آی نه مو مخکې لګو، نو have I been reading a novel since morning. بیا have you been reading a novel since 2 o'clock. نو ګوره هغه have been، نو have مو ته مخکې راوستو. بیا به have we been reading a novel since for 2 hours. Has he been reading a novel since evening. Has Ali been reading a novel for 4 days. نو ګوره سمپلی مو څه وکړو، has been نه مو has راوستو، د جملې په سټارټ کې مو دا وکړو. نو تاسو لږ
present indefinite باندې لږ ډیر پریکټس وکړئ چې په هغې پوه شئ ځکه چې د هغې رولز لږ چینج دي او د present perfect continuous په دې نیګیټیو او په انټراګیټیو لږ شان پریکټس وکړئ چې عادت شي چې په دې کې دا هیلپینګ ورب سمپلی موږ د سبجیکټ نه مخکې نه دی راوستی بلکې د سبجیکټ مو په منځ کې راوستی د هیلپینګ ورب یو پارټ سټارټ کې راغی یو په میډ کې راغی نو دا تاسو لږ یاد وساتئ اوس موږ ایم سی کیوز طرف ته راځو فار ایگزامپل تاسو دې کوېسچن ته وګورئ Ali is dash on the blackboard or option موږ سره دي writes writing written or wrote نو تاسو اوس وګورئ چې Ali is نو اس په کوم ځای کې یوز کیږي تاسو کنټینیوس ځان ته رایاد کړئ Ali is نو کنټینیوس کې بیا څه راځي اس خو هیلپینګ ورب دی خو ورب کم فارم راځي څه ورسره راځي نو کنټینیوس کې فرست فارم اف د ورب راځي with ing دلته تاسو اوس with ing والا وګورئ نو رایټس نه دی سی کې وګورئ ریټن تھرډ فارم دی دام نه دی ډي روټ هم نه دی نو آپشن بی ته وګورئ رایټ نو رایټینګ نو Ali is writing on the blackboard option B is correct دې کوېسچن کې وایي چې شي هیز ډیش د میل نو اوس هیز یا هیو دا په پرفیکټ ټینس کې راځي آپشن زموږ راکړي ایټس ایټنګ ایټن اور ایټ او په پرفیکټ موږ سره تھرډ ټینس دی او په پرفیکټ کې موږ سره تھرډ فارم اف دی ورب راځي دلته به تاسو تھرډ فارم اف د ورب وګورئ نو تاسو آپشن سی ته وګورئ شي هیز ایټن د میل آپشن سی از کریکټ دې کوېسچن کې وایي چې اٹ ډیش ریننګ سینس مارننګ نو ګوره اٹ ډیش ریننګ آپشنز یې راکړي از واز هیز بین ګوره که دا اوس سمپل و چې اٹ ډیش ریننګ نو دلته به راتلو اٹ از ریننګ کنټینیوس ټینس په خو اوس ورسره ایډیشن شوی د ټایم د سینس مارننګ نو دا موږ سره راغی پرفیکټ کنټینیوس نو چې سمپلی نو هغه بیا اٹ از ریننګ ټیک دی خو چې کله پرفیکټ کنټینیوس شي نو بیا تاسو ته پته چې پرفیکټ کنټینیوس کې موږ سره هیز بین یا هیو بین راځي او اټ سره چې دی نو هیز بین راځي نو دلته موږ سره آپشن ډي کریکټ دی دې کوېسچن کې وایي مجیب ډیش رایټ هیز هوم ورک نو ګوره دا اوس موږ سره رایټ فرست فارم دی اول آپشنز ګورو از ناٹ ډو ناٹ ډز ناٹ هیز ناٹ بین نو موږ چې دا څلور ټینسز وکړو نو په دې کې دا فرست فارم چې دی نو دا سمپل فرست فارم دا صرف انډیفینټ سره راځي ګوره کنټینیوس کې فرست فارم اف د ورب with ing راځي پرفیکټ کې تھرډ فارم اف د ورب راځي او پرفیکټ کنټینیوس کې فرست فارم اف د ورب with ing راځي نو پاتې شو موږ سره پریزنٹ انډیفینټ ټینس نو پریزنٹ انډیفینټ کې فرست فارم اف د ورب راځي اوس دا موږ سره نیګیټیو سنټنس دی نو ګوره فرست فارم اف د ورب راځي په پریزنٹ انډیفینټ کې او ډو ناٹ یا ډز ناٹ راځي خو د هی شیټ او سنګولر ناون نو دا سنګولر ناون دی دې سره به ډز ناٹ راځي نو موږ سره آپشن سی کریکټ دی مجیب ډز ناٹ رایټ هیز هوم ورک دې کوېسچن کې وایي چې ډیش یو ریټن یور هوم ورک نو تاسو وګورئ ریټن ته وګورئ ریټن تھرډ فارم اف دی ورب دی او تاسو ځان ته رایاد کړئ چې موږ کوم ټینسونه وکړو په هغې کې تھرډ ورب چې دی نو هغه هغې کې تھرډ فارم موږ یوز کوو نو هغه دی پریزنٹ پرفیکټ ټینس نو په پریزنٹ پرفیکټ ټینس کې چې موږ سره هیلپینګ ورب دی نو هغه هیز یا هیو دی اوس هیز د هی شي اټ سنګولر ناون سره راځي او کوم چې هیو دی هغه د آی وی یو دی سره راځي نو دلته یو دی نو دلته به موږ څه ولګو هیو یو ریټن یور هوم ورک دا انټراګیټیو سنټنس نو آخره کې موږ سره ساین اپ انټاروګیشن راغلی نو دلته آپشن بی کریکټ دی هیو یو ریټن یور هوم ورک